बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम خوږو قدرمنو کتونکو د پروګرام ډیسټریکټ ډایری سره زه واجد هوتی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د خپل همکار کامران خان دورانی سره. قدرمنو نن به موږ باچا خان میډیکل کالج هغه مکمله توګه تاسو ته ښایو د هغې چارواکو سره به خبرې کوو چې دلته د علم رڼا څومره پورې طالب علمان او طالبات چې ترلاسه کوي دې نه علاوه دې سره څومره پورې فیکلټیز دي مختلف اړخونو باندې به تاسو سره مختلف چارواکي خبرې کوي. د هغې نه پس به بیا موږ بېنظیر بټو چې کوم هسپتال دی د ماشومانو په مردان کې هغه د وزټ به تاسو له درکوو یو چکر به درکوو ښایو به تاسو ته چې په دې کې څومره پورې اپریشن تھیټرز دي څومره پورې رومز دي یعنې کمرې دي پرایویټ کمرې څومره دي دې نه علاوه د دې کې سهولیات څومره دي خاص کر د ماشومانو علاج معالجه په کومه طریقه باندې روانه ده. دې نه علاوه د دې انتظامیې دا دعوه ده چې دلته موږ اپریشن هم کوو د ماشومانو د هغې علاج معالجه هم کیږي او که چېرې دوی ته د وینې ضرورت وي نو هغه سهولتونه هم موږ ورکوو. دا ټول سهولتونه دلته په بېنظیر بټو هسپتال یعنې چلډرن هسپتال د ماشومانو چې کوم هسپتال دی په هغې کې موجود دي. نو راځئ چې یو نظر تاسو ته دا دواړه ادارې وښایو. جی قدرمنو دا وخت کې موږ د مردان باچا خان میډیکل کالج کې ولاړ یو او دلته موږ د دې چې کوم ډینز د دې ادارې هغه سره ملاقات کوو. دې نه علاوه د پراجیکټ ډایرکټر سره او د دې مشرانو سره به په دغه ملاقات کې په مختلفو اړخونو باندې خبرې اترې کوو چې دوی دلته څومره پورې سټوډنټس تقریبا اکاموډیټ کولی شي، څومره طالب علمان دي، څومره طالبات دي، هغوی ته څه قسمه فیسیلیټي ده، آیا دې سره ټیچینګ فیکلټي شته نشته، یا دلته په دې پراجیکټ کې څومره پورې پرمختګ شوی دی. نو راځئ چې وړاندې د دې مشرانو سره خبرې اترې وکړو. نو وړاندې دوی سره یو څو خبرې وکړو چې دوی په دې هغه باندې څه وایي. زما نوم ډاکټر فاضل دی او زه د دې انسټیټیوټ باچا خان میډیکل کالج ډین یم او پروفیسر اف پیډیاټک ایز د هغې کار کوم. او جی زموږ د انسټیټیوټ چې دی په 2010 کې شروع شوی دی. باچا خان میډیکل فرست ایئر ایډمیشن چې 2010 کې شروع شوی دی او دا اوسه پورې تقریبا 5 بیچ زموږ فارغ شو دی د دې باچا خان میډیکل کالج نه. او زمونږ کوالیفیکیشن زمونږ میډیکل ایجوکیشن ډېر ښه زبردست میډیکل ایجوکیشن دی. موږ سره خپل میډیکل ایجوکیشن یو ډپارټمنټ دی جی د هغې په وجه زمونږ د فیکلټي ټریننګ او د سټوډنټس ټریننګ ډېر زبردست روان دی. زمونږ کسان چې کوم دي هغه په KMU کې خبر میډیکل یونیورسټۍ کې ټاپ راځي، اکثر په فرست پوزیشن او په سیکنډ او داسې ففت دین فرست 10 کې خامخا راځي. نو زموږ د میډیکل ایجوکیشن د ډپارټمنټ د وجې د دې اسټابلیش کولو د وجې زموږ فیکلټي ټریننګ او د سټوډنټس ټریننګ ډېر زبردست د هغې وجې زموږ دا پوزیشن راځي. او زموږ دا نوی بلاک چې کوم جوړ شوی چې په موږ ناست یو دا دی تقریبا په 9 فروری 2021 کې د دې افتتاح وشوله. دا نوی بلډینګ دی جی. دغسې زموږ اکاډمیک بلاک به جوړېږي جی، هغه هم تقریبا کمپلیټ دی، بس هغه کې صرف رینوویشن وغیره پاتې دی، نو هغه هم کمپلیټ کېدو والا دی. او په هغې کې موږ تقریبا دغه شروع کړی جي د لیبارټري پیتالوجي لیب چې کوم دی هغه موږ خوا راشفټ کړو. داسې سټپ بای سټپ به موږ تقریبا هغه زوړ کالج چې کوم دی هغه به د نوي بلاک ته موږ راشفټ کوو جي. زموږ اډیټوریم جي هم ډېر ښه تیار پروت دی، بس هغه کې لږ شانتې کار پاتې دی، تقریبا یو میاشت نیمه کې هغه هم کمپلیټ شي. زموږ اډیټوریم جي ټول نه غټ اډیټوریم دی، د دې تقریبا 1000 پرسنس په دې کې راتلی شي. لکه موږ چې سیمینارز کوو، کانفرنس یې کوو، نو دا د 1000 خلکو لپاره جوړ شوی دی او دا بالکل فولي ایر کنډیشنډ او ډېر ښه دغه دی د هغې جي. سټوډنټ جي زموږ سره اول 50 وو، کله چې موږ رالو موږ بیا دې جي دغه شروع کړو د انهانسمنټ لپاره کوشش شروع کړو. PMG سره مرابطه وکړه، خیبر میډیکل یونیورسټۍ سره مرابطه وکړه. نو د MBBS موږ سره جي د 50 نه 100 شو په دې کال کې جي. اوس موږ سره ایډمیشن د 100 شوی دی او د BDS د سټوډنټانو چې کوم دی مخکې 25 وو جي، هغه اوس جي دغه شو دا 50 شو. نو موږ سره تقریبا په هر کال کې 150 سټوډنټس داخليږي، 50 په ډینټسټي کې او 100 چې دی هغه په MBBS کې داخليږي. تقریبا 15 بیچ فارغ شوي دي نه، ځکه 15 کال دغه د ټریننګ دی. نو اوس دا لسم کال دی، یو لسم شروع شو دا اوس. نو تقریبا 15 بیچ زموږ فارغ شوي دي او شپږم دا روان دی. زموږ فیکلټي چې موږ برتي کوو اختیار موږ سره دی. د هر یو ډپارټمنټ پروفیسر، اسوسییټ پروفیسر او اسسټنټ پروفیسر د دې برتي موږ کوو دلته کې. خو کوم چې کلینیکل سایډ دی موږ بیا هسپتال ته ولیږو. هسپتال کې هغوی دوه کاره کوي، یو ټیچینګ کوي
سټوډنټانو ته. بل هغوی مریضانو ته هم هغوی مریضان هم ګوري. نو موږ دا فیسیلیټي مریضانو ته هم ورکوو. لکه دلته موږ برتي کوو کلینیکل سایډ والا پروفیسران، هغه بیا موږ هلته ولیږو MMC ته. MMC کې هغوی ټیچینګ هم کوي سټوډنټانو ته. خو دویمه اهم خبره دا چې د مریضانو علاج هم کوي. نو زموږ سټوډنټانو ته ګرل سټوډنټس او میل سټوډنټسونه چې دي هغوی ته هم وایي چې خپل علاقو کې چې تاسو سبق ووایئ. زموږ ټیچر چې دي ټول زبردست ټیچران دي، ښه کوالیفاید کسان دي جي، او هغوی ته فیسیلیټي د هاسټل هم ملاویږي. زموږ سره هاسټل دي د ګرلز هاسټل دی پکې، 2 پکې بایز هاسټل دي. نو هغوی ته موږ ښه فیسیلیټي ورکوو. د هغې هم د هغوی د میس چلېدو، د هغوی کانې پینې انتظام دا شته دی په هاسټلو کې. نو که فرض که هغوی دلته کېږي او کور ته نه ځي، دلته کې موږ سره فیسیلیټي ده نو هغه اویل کولی شي او بیا سټډي هم کولی شي په هاسټل کې. کله چې دوی کور ته لاړ شي کور کې نور مصروفیات دي، کور کې کار کولی یا بار ته وتلي. دلته کې دا چې په هاسټل کې ناست وي او سټډي به کوي او کامیابي ورته حاصلېږي. سیلف فاینانس چې دی د هغې سیټس چې دي په BDS کې هغه دي 10 دي زما په حال، یا کې هغه هم د ترو میرټ راځي جي. دا KMU چې کوم میرټ امډیکیټ ایگزام دی که نه جي، هغه کې چې کوم میرټ راشي هغه نه بیا هغه دغه کېږي، اخیستې کېږي. هغه هم میرټ وایولیشن په هغه کې نه کېږي. چې کوم په میرټ هغه وایي چې زه سیلف فاینانس باندې راځم، نه هغه راتلی شي ورته. ما خو نوم ډاکټر عبدالجمیل او زه تقریبا تاسو 2010 نه 2009 نه د باچا خان میډیکل کالج کې کار کوم. انیشلی ایز وایس پرنسپل هم، بیا اسوسییټ ډین، او بیا هم هغه سروس دوران کې ماته د پروجیکټ دا کار حواله شي ایز پروجیکټ ډایرکټر. او بیا یو کال مخکې نو ما د سیول سروس نه ریټایرمنټ وشو، خو پروجیکټ د پاره بیا هم زه دې وساتلم. دلته زموږ بورډ اف ګورنرز کوم دی نو هغوی وایي چې ته دا پروجیکټ کنټینیو کړه. نو د باچا خان میډیکل کالج پروجیکټ باندې اوس هم زه کار کوم، او هم دا د ګورنمنټ پروجیکټ دی. هیلث تھرو هیلث ډپارټمنټ دلته ایگزیکیوشن کېږي، CNW د هغې ایگزیکیوشن کوي، او کار ماشاءالله ښه روان دی، ښه تیزۍ سره پې. او دې سره سره زما سره لکه یو 2 نور واړه پروجیکټس، واړه خو ته نه شو ویلی، هم غټ پروجیکټس دي چې دلته موږ د بورډ اف ګورنر ما ته حواله کړه کالج اف نرسنګ. نا کالج اف نرسنګ هم دا 4م کال موږ شروع کړی دی، ایډمیشن پکې کېږي او د علاقې خلکو ته ډېره فایده ده. هغې کې موږ BS کوو. بیا ورسره یو کال پس د هغې نه موږ د کالج اف میډیکل ټیکنالوجي شروع کړو. هغې کې زموږ 5 ډسپلن دي: ریډیالوجي، کارډیالوجي، لیبارټري، ډینټل، انستیزیا وغیره. نو هغه کې هم زموږ ماشومان ایډمیشن کوي. هغې کې بوایز ګرلز ټول کمباین دي. هغې دپاره البته موږ بلډنګ رینټډ نیولی دی، خو د باچا خان د چترۍ د لاندې دی. او دې پریمیسز کې زموږ میډیکل کالج سره سره یو ډینټل کالج هم دی. نو که تاسو وګورئ 4 انسټیټیوشن داسې دي چې هغه بیچلر پروګرامز موږ کوو، لکه نرسنګ، پیرامیډکس، میډیکل کالج MBBS او ډینټل کالج ډینټسټري چې کوم کورس دی هغې کې هغه کېږي. ورسره یو غټ ټیچینګ هسپتال دی مردان میډیکل کمپلیکس په نوم باندې، دا هم د میډیکل کالج سره تړلی دی. او یو بل یو غټ انسټیټیوشن پیرالل بل هم لګیا دی، کار پرې روان دی، انشاءالله ډېر ژر به کمپلیټ شي، بېنظیر بوټو چلډرن هاسپټل. موږ ایکچولي چې دا 2012 کې شروع شو، نو دې کې 2-3 ځله زموږ د انیشل زموږ چې کوم لکه اپروول شوی نو هغه 1717 میلیون. بیا ټایم ټو ټایم دې کې څه چینجز راغله، څه پکې لس ماینسز. اوس الټیمیټلی اوس چې زموږ کوم اخري لکه 13 کال په جنوري نه زموږ د جنوري نه لکه 2020 به زیات کم زموږ کوم اپروول وشو د 1847 میلیون د دې پروجیکټ کاست ټول. اوس موجوده سټیټس دا دی چې تقریبا زموږ فاینانشل ایکسپینډیچر چې شوی دی نه مور دین 80% شوی دی، او بس اخري کارونه پاتې دي، او ګورنمنټ موږ ته ټولې پیسې ریلیز کړي دي. دا په لومړي ځل دې ځل په هسټري کې دا شوي دي چې په 1 جولای باندې چې څونه پیسې زموږ پاتې وي، او زه بیا تاسو ته فګر هم ویم چې هغه پیسې زموږ وي 378 یا بلکې 379 میلیون. لکه دا که ووایو نو دا څه 38-39 کروڑ روپۍ دي. دا ټولې په 1 جولای موږ ته ګورنمنټ ریلیز کړي. دا هسټري کې په لومړي ځل په 1 جولای کې نه، دا همیشه اګست او سپتمبر ته خبره راغلي. نو کار زموږ د ماشاءالله ډېر ښه روان دی. او اوس داسې څیزونه دي چې لکه دې کې لیفټ دی یا جنریټرز دي یا ټرانسفارمرز دي، او دا ځان له یو فیډر دی پکې.
نو هغه بس هغې باندې پروسس روان دي، څه پیمنټس پکې شوي دي. ماشاءالله کار ښه روان دی. انشاءالله زموږ دا ایکسپیکټیشن دی چې بای د اینډ اف اکتوبر به زموږ دا کالج کمپلیټ شي. نو سټوډنټس لپاره خو دا دی چې مطلب موږ کوشش دا دی چې لکه څونه بیسټ فیسیلیټي کېدی شي، او تاسو به انشاءالله وګورئ چې زموږ دا کالج په پروینس کې یونیک وي، چې دې کې زموږ کوم فیسیلیټیز دي، کوم بلډینګ دی، زموږ کوم ایر کنډیشنینګ سسټم دی، نور زموږ آی ټي سسټم دی، موږ اوس تازه کوم سنټرلایز دغه انسټال کړل په دې کې کیمراز او ټول څیزونه. نو سټوډنټس لپاره که د هغې کې لیبس دي، که د هغې لایبرري ده، ټول په ماډرن مطلب کوم ټیکنیکس دي او دغه دي، نو هغې باندې بیسټ دي. او زموږ کوشش دا دی چې لکه بیسټ کوم پاسبل ویز دي تر لرنینګ، هغه ټول فیسیلیټیز موږ دې ته اویلیبل کړو. قدرمنو، تاسو د باچا خان میډیکل کالج چې کوم چارواکي دي د هغې خبرې اترې واورېدې او د هغوی دا وینا ده چې دلته موږ سره کمې 4 یا 5 منصوبې دي تقریبا سر ته رسېدلي دي. د نه علاوه طالب علمان دلته د علم رڼا حاصلوي او ورسره طالبات هم دلته د علم رڼا حاصلوي، او دوی دا وایي چې زموږ دا کوشش دی چې موږ د دې ځای چې څومره پورې په میرټ باندې خلک دلته راشي او مقامي خلک راشي، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د دې ځای په نسبت باندې که یو بنده پېښور ته ځي یا چې د ایبټ ته ځي، نو وای ناټ چې هغوی دلته په دې خپل مردان کې د تعلیم له رڼا او د علم رڼا ترلاسه کړي. امید دی چې تاسو به د دوی خبرې خوښې شوي وي، او دا هم ده چې د دې نه به تاسو ډېر معلومات هم ترلاسه شوي وي. زه ډاکټر جاوید اقبال، پروجیکټ ډایریکټر بېنظیر چلډرن هاسپټل. وجید بھائی څنګه چې تاسو ووایي چې مطلب د چلډرن هاسپټل د مردان نه یوازې دا بلکې د ټولې صوبې بلکې د ټول ریجن یو آوټسټینډینګ هاسپټل وي. دا په 200 بیډډ هاسپټل دی او انشاءالله چې دا کمپلیټ شي نیر ټو کمپلیشن دی، نو دا به د ټول KP دپاره مطلب دی کې به د ماشومانو هر قسم سپیشلیټي وي، پیډیاټک سرجري، پیډیاټک کارډیالوجي، پیډیاټک نفرالوجي، یورالوجي، د ماشومانو د شعبې چې څومره بیماریان وي هغه به په ټول په دې په یو انډر امبریلا کې ټریټ کیږي. نو دا هاسپټل د دې چې کوم ټیکنیکل مسایل وي، د فنډ مسایل وي، ګورنمنټ په هغې کې ډېر امپورټنټ رول ادا کو او ډېر انټرسټ شو کو، او هغې کې مین سیسټم کوم دی زمونږ د اکسیجن د AC پلانټ سیسټم ورته وایي VRF، چې هغه یو ټیکنیکل ایشو او هغه مطلب د فار دی لاست 2-3 ایئرز هغه نه حل کېدله. د الله مهربانۍ سره او د ګورنمنټ د کمټمنټ سره او زمونږ ایفرټ سره او د منیجمنټ د انوالومنټ سره دې کې زمونږ د بورډ هم ډېر زیات انټرسټ و چې دا چلډرن هاسپټل چې کوم دی موږ زر تر زره فنکشن کړو. نو تاسو ته پته چې د هغې آوټ ډور سروسز خو موږ فنکشن کړي دي، موږ هغې کې سروسز ورکو چې موږ هغې کې آوټ ډور ورکو، خو انډور سروسز چې کوم مریضان موږ ایډمټ کول غواړو هغه فیسیلیټي به په نیر فیوچر کې انشاءالله پرووایډډ شي. په هغې آوټ ډور کې موږ اوس چې کوم دی نو لکه موږ ریډیالوجي موږ سره روانه ده، پیتالوجي سروسز موږ ورکو، پیشنټ موږ ګورو، ایمونایزیشن هلته موږ کوو، API سروسز ورکو. د هغې نه علاوه یو 10 بیډډ ډے کیر سنټر موږ جوړ کړی دی چې هغې کې پیشنټ موږ ابزرویشن دپاره ساتو، سار راشي ماښام پورې هغې کې موږ ابزرویشن کې هغې کې IV لاینز ورکو، ټول میډیسن ورته پرووایډ کوو. سروسز پرووایډډ دي، خو پکار دی چې انډور سروسز سټارټ شي. نو دا علاقه یوازې مردان نه، دې ته چې مطلب څونه کیچمنټ ایریا ده، صوابي ده، چرسده ده، نوشیره ده، ملکنډ، سوات، بلکې په KP کې لکه دا په کنټري کې یو څو لیول هاسپټل دي، چاہے کې لاهور چلډرن هاسپټل دی، اغا خان کې چلډرن هاسپټل دی، دا به د هغې لیول هاسپټل دي. ډیولپمنټل ورک خو ډېر پروګرس سره روان دی. VRF زموږ کمپلیټ شو انشاءالله نیر ټو کمپلیشن دی.
په میاشتو کې به کمپلیټ شي. د دې نه علاوه د میډیکل ګیسز ایشو دا هغه هم انډر پاسز دا هغه حل کړی شي. فاینانشیل ریلیزز هم د ګورنمنټ طرفه ټایم په ټایم روان دي او هغه کیږي. خو ګورنمنټ ته ستاسو په دغه باندې چینل باندې زما بیا دا ریکویسټ دی چې تر زره په دې فاینانشیل ایئر کې د باقي بجټ چې څومره دی چې دا ریلیز کړی شي او دا هسپتال چې کوم دی مونږ په خپل دغه باندې سٹارټ کړو. نو ان شاء الله نور دونه ټیکنیکل کارونه پکې سپاتې نه دي. مطلب د ګیس هم تقریبا پروسس دی روان دی، بجلی وشوله پروسس تقریبا نیر ټو کمپلیشن دی. وی آر ایف چې څنګه تاسو ته ما ډسکس کړه هغه هم کمپلیټ دی. میډیکل ګیسز چې کوم د هسپتال بیک بونز دي هغه هم وشو. سی سی ډي لاندې تقریبا راغلی دا. صرف اوس چې کوم دی سیول ورک کې لږ کارونه پاتې دي. خو د هغې مین کارونه چې کوم پاتې دي هغې کې د بجټ لږ غوندې پرابلم شته. ګورنمنټ ته مونږ مطلب د ریکویسټ کوو چې څونه زر مونږ ته دا بجټ ریلیز کړي چې دا باقي کارونه مونږ مطلب د زر تر زره فینش کړو او دا هسپتال چې کوم دی سٹارټ کړو. نو دونه سټرینث سره 200 پلس بیډډ هاسپټل وذ آل سپیشلیټیز څنګه چې تاسو ته مو وی چې مطلب دې کې به ټول سپیشلیټیز د ماشومانو. نو په کې کې خدا سه بل هاسپټل نشته چې هغه دونه مطلب د کوریجز ورکوي چې آی کې پیډیاټریک کارډیالوجي پیډیاټریک سرجری دې کې به صرف مطلب پیشنټ چې کوم ایگزامینیشن نه کیږي د پیډز آل سرجری به دې کې ټول کیږي ود انټنسیو مطلب د دغه چې کوم کارډیالوجي وینګز دي دغه چې کوم مطلب د سرجری وینګز دي دغه چې کوم پلمونالوجي وینګز دي دغه نفرالوجي یورالوجي دا ټول باغی کې ګیسټرونټالوجي پیډیاټریک ګیسټرونټالوجیست آی کې خپل دغه دي. نو په کې پی کې خو په د ایگزیسټینګ حالاتو کې داسې هاسپټل نشته چې هغه کې دا ټول سرویسز په یو امبریلا کې او په یو انډر د فلور ملاویږي. نو ان شاء الله کدا هاسپټل زر تر زر کمپلیټ کړی شو او هغه نیر ټو کمپلیشن دی ان شاء الله. ولې چې اوس پکې څه ټیکنیکل ایشوز داسې نشته چې مطلب د پروجیکټ به کمپلیشن ته نه ځي. هغه ټیکنیکل ایشو تقریبا میکسیمم ټول حل کړی شوی. اوس صرف د فاینانس خبره ده او ګورنمنټ کمیټډ دی چې موږ به ان شاء الله دې ته مطلب د په دسمبر پورې ټول فاینانس ریلیز کو او که بجټ ریلیز شو نو ان شاء الله په دې فاینانشل ایئر کې به دا هاسپټل کمپلیټ شي. اوس خو تقریبا موږ سره په سیزن باندې ډیپند کیږي. لکه ګرمۍ کې تاسو ته پته د ماشومانو ته د ګیسټرونټایټس او د خېټې بیماریانې الټۍ دستونه دا زیات شروع شي زړی زیات شروع شي. دغه شانتي په کولډ سیزن کې مطلب د لکه د چست بیماریانې ډېرې زیاتې شروع شي. نو ډیپند کوي په ویرینټس خو زموږ ایوریج تقریبا 400 والا 500 700 او کله کله پکې تقریبا 800 تم ورسي. نو د 500 والا 700 800 پورې پیشنټ تقریبا د ماشومانو مونږ ډیلی ګورو. هغه کې موږ صرف او پی ډیز نه کوو هغه کې وسره مونږ ډایګنوستیک سرویسز هم ورکو. الته موږ سره مطلب د او پی ډي کې مونږ لیبارټري اسټابلیش کړی دا. مونږ الته ایکس ری سرویسز ورکیږي ایکو الته د ماشومانو کیږي ای پی آی ویکسینیشن الته کیږي. ایون د پیشنټ لپاره لکه تاسو ګورئ بار سٹور چې کوم دی ډېر لري دي مونږ مطلب د هاسپټل فیر فارمیسي چې کې 10% فلیټ ریټ باندې مونږ ډسکاونټ ورکو. څنګه چې مردان میډیکل کمپلیکس کې مونږ یو فارمیسي چلو دغه شانتي بینظیر چلډرن هاسپټل کې د دې فارمیسي یو پارټس ده. خو مونږ اکثر چې ماشومان راځي هغې سره فیمیلي هغې دومره آوټ سایډ د روډ تللی نشي نو مونږ ورته مطلب د نیر ټو یو فارمیسي هم جوړه کړې ده او فارمیسي سرویسز هم او پی ډي کې ورکو. دلته زموږ سره 24 اور سروس دی 24 اور ایمرجنسی ده 24 غنټې فارمیسي د لیبارټري سره 24 غنټې اوپن وي چې پای کې مونږ د بیس لاین چې کوم ټیسټونه دي لکه سی بی سی فل بلډ کاونټ او آر بی ایس سی آر پی یا ټایپیډاټ ایم پی دا ټیسټونه مونږ 24 غنټې کوو. ایکس ری ډپارټمنټ دی زموږ سره چې پای کې ایکس ری 24 غنټې اویلیبل وي. ورسره زموږ سره دلته د ماشومانو سرجن هم کینی په هفته کې 3-4 ورځې د هغې ډیوټي وي او ورسره زموږ سره نیوټریشنسټ وي دلته چې کم کمزوري ماشومان دي د زنانو ته په پښتو کې سورې وي د هغې دپاره خپل خاص نیوټرینټس ورکوي دي نو هغه هم زموږ سره اویلیبل دي. ویکسینیشن سنټر دی را سره چې ماشومانو ته کوم د حفاظتي ټکي مونږ لګو دغه زموږ سره خپل سنټر دی اویلیبل دی. دلته زموږ سره هر قسمه ماشومان راځي د عام معمولی خېټې خرابې نه واله او ایون نن پکې یو د کرونا کیس هم راغلی دی ماشومانو کې. نن پهلا کیس مونږ ته راغلی دی نو د
معمولی بیماری نه والا د میکسیمم د ښه سیریس بیماری پورې هر قسم علاج الحمدلله کېږي دلته ځکه چې دا 24 اور کلاو وي اسپتال او کم چې ماشومان چې اپریشن غواړي نو بالکل زمونږ سره د ماشومانو سرجنان هم شته او هغې د هغې ښه برابر معاینه وکړي او هغې ته پراپر مطلب ډیټ ورته ورکړي یا دغه چې په خپل یو طریقه کار باندې هغې ته بیا اپریشن هم کېږي دلته مونږ چې دلته څومره هم اپریشن کوو هغه بالکل فری دي او نن سبا خو د صحت سهولت پروګرام په ترو چې پامبې وي نو هغې په ترو باندې بالکل فری کېدی شي. جی قدرمنو دا محترمه بېنظیر بټو اسپتال دی تاسو ګورئ چې په دې اسپتال کې په مردان کې د کنسټرکشن کار ټول ځای په ځای باندې روان دی دلته دی په دې باندې دا مشینري په دې غرض باندې لګېدله چې دې کې کم د وډ کار دی نه د لرګي کار دی هغه کار هم چې دی نو تقریبا کمپلیټ کېدو والا دی مکمل کېدو والا دی بل دا هم ده چې ځای په ځای باندې د دې تعمیراتي کار چې دی نو هغه لا اوسه پورې پوره نه دی خو دا ده چې تقریبا 80% کار دی کې مکمل شوی دی د 80% نه اوله دا کم چې کم 60% کار دی نو په هغې باندې هم چې دی نو فنډونه منظور دي او بېنظیر بټو چلډرن اسپتال د مردان چې دی نو دا تقریبا مکمل کېدو ته نږدې دی د دې نه به دا فایده وي ګرانو کتونکو چې دلته به د ماشومانو علاج کېږي دا د ماشومانو هسپتال دی او دا د چې دې باره کې د دې انتظامی دا وینا ده او دا دعوه لري چې دا د مردان په نسبت نه بلکې اورال د ټولې صوبې په سطح باندې د ټولو نه لوی اسپتال دی او دلته به علاج معالجه کېږي د ماشومانو علاج به دلته کېږي دلته اپریشن تیټرز دي په دې اسپتال کې بېنظیر بټو چې کوم چلډرن اسپتال دی په دې کې پرایویټ رومز هم دي واډونه دي چې په هغې کې نیرو وارډ دی سرجیکل وارډ دی میډیکل وارډ دی د دغې واډونو سره بیا چې کوم متعلقه لیبز دي یا سټډي لیبز دي هغه هم موجود دي د هغې کار هم تقریبا مکمل کېدو والا دی دې سره سره د هر یو واډ سره یو سیمپوزیم هم په دې غرض باندې جوړ شوی دی چې دلته کوم طالب علمان او طالبات دي نو هغوی ته په هغې کې لیکچر ورکولی کېږي بېنظیر بټو چلډرن اسپتال مردان کې تقریبا یو کم 10 پورې رومز د او پی ډي دپاره مختص کړی شوي دي باقاعده توګه باندې د ماشومانو علاج روان دي 3 شفټونه دي په 3 شفټونو کې دلته ډاکټران چې دي نو هم سرجریز کوي یعنې د ماشومانو چې کوم هغوی ته ضرورت وي د اپریشن هغه هم کوي او علاج معالجه هم کوي د هر قسمه مرضونو لپاره دا بلډینګ چې دی تاسو په نظر باندې راځي د دې تعمیراتي کار 80% سر ته رسېدلی دی او ډېر لږ کار دی کې پاتې دی انشاءالله چې دا کله کمپلیټ شي دا صرف دا نه چې د مردان د خلکو دپاره دا یو ډېر ښه زیری دی بلکې د ثوابۍ دپاره هم دی د چارسدې د نوښار د خلکو دپاره هم دی ځکه چې او د ټولې صوبې دپاره دی ځکه چې د ټولې صوبې نه چې دی نو زه به دا ووایم چې سرکاري اسپتال دا د ټولو نه لوی اسپتال دی د ماشومانو او دلته به علاج معالجه کېږي دې کې باقاعده کار شروع شوی دی ډاکټران پکې ناست وي هغې پکې علاج معالجه کړي د ماشومانو تر د تلیسیمیا او د قی او دس نه واخله تر د اپریشنونو پورې ټول علاج معالجه دلته روانه ده خو دا لږ لږ تعمیراتي کار پکې پاتې دی دا به ډېر زر سرته ورسیږي